أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة اعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 20 آیات نمبر 158 59 دوا آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم. الله پیغمبر فرمایي چې نو اے خلکو زو الله جل جلاله تاسو طرف ته پیغمبر را لګلې مجمعا ټول طرف ته اغه الله طرف ته له ملک السماوات والارض چې داغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکو ده. وزدي آیات دین دا معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د ټول دنیا د پاره چې هغه پیغمبر جوړ کړی را لېږلی دی. دغه شانتي د حضور علیه الصلاۃ والسلام رسالت دا عرب او عجم ټول د پاره چې هغه دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام رسالت دا هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه واخله او تر د قیامت پورې چې څومره هم انسانیت راځي یا پیریان راځي د دغه ټولو پیغمبر چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. حدیث مبارکه کې راځي دا غي مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای فضلت علی الانبیاء بستة مال الله جل جلاله په باقی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سره پشپک خبرو مال پاغو باندې الله پاک چې نو هغه فوقیت را کړی دی. من جمله دا غینه یو خبر چې نو هغه دا ده چې زو الله جل جلاله ټول انسانیت د پاره انسانانو پیغمبر انسانانو پیریانو د پاره الله پاک پیغمبر جوړ کړو دنیا ته را لېږلی. نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د پاره چې نو هغه غنایم مال غنیمت حلال نو زمونږ د پاره چې الله پاک زما د پاره دا هم حلال کړي. د نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مونږ نو صرف بداغوی په عبادت خانه کې کېدلو. زمونږ عبادت چې نو هغه به په عبادت خانه جماعت کې هم کېږي. جماعت نه ما سیوا چې نور کمزې پاغي کې به هم کېږي. داوی د پاره چې نو هغه صرف غسل زمونږ د پاره الله جل جلاله زمکه چې نو هغه طهور پاک پیدا کړي پاکون کې ده یعنی زمونږ د پاره تیمم چې نو هغه هم دی. او بیا د الله پیغمبر فرمای الله جل جلاله مال زما چې نو مدد او نصرت کړي پروب سره یوې میاشتې فاصله کې یو کس زمانه موجود دی دغه پرړه باندې الله رب العزت زما روب او دبدبه چې نو هغه اچي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام وی الله رب العزت مال دغه خصلتونه را کړي چې دا زمانه ما سوا چې نو هغه د بل پیغمبر ته پاره نه ولو. بیا دلته نو هغه تفسیر معرف القرآن کې نو هغه یو حدیث نقل کړي واقعي صحیح بخاری روایت مفهوم نقل کړي دی. پاره کې دا دي چې یو پیر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په منځ کې نو هغه په خبره باندې یو بل سره تکرار وشولو. بیا دغه تکرار په ضمن کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه نو هغه خپه شولو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه په خلا کولو داغه د نو خبرې کولې. عمر رضی الله تعالی عنہ دمر خپه شولو چې پاسه د مجلس نه روان شولو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس روان شو. هغه د آزاد لاړو ان تر دې چې هغه پس شاته روان ولو. اے عمر دا خبره دي سینه یعنی دا غي په خلا کولو. عمر رضی الله تعالی عنہ نه منله تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ورسید او کور ته ننوتو دروازه بند کړله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غزه نه واپس شولو. واپس رالو مسجد نبوي ته
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کې ناس ولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول زما او عمر رضی الله تعالی عنہ منځ کې څه خبر رااله پاغي باندې هغه زمانه خپش ولو. زه بس د کور پورې چې نو هغه لاړم هغه زما خبرې ته تن کې نه خدو زمانه چې نو هغه خبره زما ونه منله ان تر دې چې کور ته نه وته وری بن کو. د دوران کې جنو دوی دواړه ناس ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ناس دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بوجره کې رالل چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی سړی دی جنتی چې نو هغه صحابي دی الله پیغمبر چې نو هغه باندې ډېر شي احسانات دي زما خوانه کړل چې هغه می خپکړلو واپس د کور راووتلو سیده جماعت لارو چې راشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ویم چې د قشن زنګ خبر راغلی خو ما لک دا وکړلو چې د کور پورې لاړم چې واپس رانو عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه جماعت ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل خبر وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته عتاب وکړو غصه لکه وکړه چې عمر تاسو هغه سره نه پرې دی چې هغه زما انتهایی دوست تاسو د اذان د تم ته نو هغه راحت میلاو نشو تاسو ابوبکر ته نو هغه نه معاف کوئ. نو په دغه دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله رسول ای بخیر تاسو ته مقارې قصور زما زیاتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی تاسو چې نو هغه د ابوبکر سره چې نو هغه ډیره نرمي کوي. زه په هغه وخت کې چې کلمات نو هغه دا وی چې ای خلق یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا ما چې کله دا دعوت راوړلو او تاسو ته ما وی چې خلق ز تاسو ټول ته الله رب العزت رسول او پیغمبر جوړ کړي را لېګلې ما نو تاسو ټول زما تکذیب وکړو سوا د ابوبکر نه چې د پاغه وخت باندې زه اومنلم. نو بارن نو دینه دا معلومه شو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت سره هم او داغین اورسته هم تر د قیامت پورې چې څومره انسانیت راځي سورج نه نو هغه پیریان راځي د دې ټولو پیغمبر د دې ټولو رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خاتم النبیین دی داغه نه اورسته چې نو هغه بل پیغمبر نشرات لې ما تاسو ته د غشپک خصلتونه ول یو پاره کې دادی او د قشان و ختمه بی النبوه الله پیغمبر فرمای په ما باندې نبوت دروازه بند شو بس اخرنه پیغمبر یم زمانه اورسته بل پیغمبر ناراضي. الذي له ملك السماوات والارض دا اغي الله د طرف چې دا غته بادشاہي د اسمانونو حاصله د زمکه لا اله الا هو او دا الله نه ما سوا نه بل د لایق عبادت نشته یحیی و یمیت هغه الله چې نو هغه ځون هم ورکي مرګ نه نو هغه هم ورکي یعنی هغه خالق د ځون نه خالق چې نو هغه د مرګ دی نو چې کوم الله ستا خالق هم نه کوم الله ستا مالک هم نه کوم الله ستا رازق هم نه فآمنوا بالله نو د هغه الله باندې ایمان راوړئ دغه الله چې نو هغه اومني ورسوله النبي الامي او دغه پر رسول باندې چې هغه نبی دی الامي او هغه امي دی الذي يؤمن بالله وملائكته هغه پیغمبر چې داغه په الله او داغه په فرشتو داغه په وبکلماته او داغه په کلام باندې ایمان دی واتبعوه لعلكم تهتدون الله وی تاسو دغه پیغمبر داغه تابعداري وکړئ د پاره د دې چې تاسو په سم لار باندې شئ. نو گویا معلومه دا شوله چې د حضور اتباع دا صرافت نه نو هغه د دنیا او د آخرت کامیابی ده. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت او د جنو هغه سنت نه بهر ژوند تیرول دا سراسر چې نو هغه ناکامی ده. اگر که ظاهری بعض اسباب موږ دغه د کامیابی ښکاری خدای یاد ساتي د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت کې راحت نه د حضور په سیرت کې جنو هغه سکون دی د حضور په سیرت کې جنو هغه خلواله نه د حضور په سیرت کې جنو هغه اطمینان دی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت کې د دنیا او د آخرت تمام خوشاله چنه هغه دی. یو سړی وای چې ماته چې نو هغه د دنیا او د آخرت تمام خوشاله میلاوي شي زمانه دی الله راضي شي نو د الله د پیغمبر تابعداري وکي. قرآن کې الله رب العزت چې ارشاد دی الله پاک فرمای تاسو ورته وای اے پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ او وایي چې زمونږ ګناهونه معاف شولې نو تاسو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ورته وایي چې زما اتباع شروع کړئ د الله د پیغمبر اتباع شروع کړئ نو د الله د پیغمبر په اتباع کې د تمام شیزونو چې هغه د کامیابی راز دی.
ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون. او دغه شان د موسی علیه السلام د قوم نه یو ډله چې نو هغه په سمه لار ده د هغوی چې نو هغه لار د حق لار چې نو هغه ښیي وبه یعدلون او دوی چې نو هغه انصاف کوي. اوس د دې نه مراد څوک دی؟ نو بعضې حضرات وایي چې د دې نه مراد حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګري دي. نو چې کله عبدالله ابن سلام شي نو امت خو ویلی کېږي یو ډېر لوی جمع غفیر ده. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د هغوی سره چې کم کسان ایمان راوړه نو دا خو لږ ول. نو کله ناکله امت نو هغه په لوی شخصیت باندې هم دلالت کوي. لکه څنګه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې الله رب العزت فرمایي 14 سپارې کې براشي کان ابراهیم امة قانته. ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ثابت یو امت و، یعنی لوی شخصیت چې نو هغه نو دوی هم لوی شخصیت والول. نو یو قول دا دی دینه دا مراد دی. دویم قول چې نو هغه ذکر کړی دی حدیث نو هغه تفاسیر تقریبا تفسیر قرطبی هم ذکر کړی، معرف هم ذکر کړی، ذخیرة الجنان هم ذکر کړی او دا تفسیر خازن هم ذکر کړی، دا هغې سره مدارک چې نو هغې هم ذکر کړی دی. ابن کثیر هم دغه قصه ذکر کړې ده. نو د هغوی دا قصه ذکر کړي چې د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وي. په دغه 12 ډلو کې چې نو هغه یوه ډله چې نو هغه په حق باندې وه. کله چې د باقي ډلو د انبیا علیهم السلام قتل شروع کو، دغه شانتې نافرمانیانې شروع کړلې، نو دوی چې دغه نافرمانیانې کولې قتل و غارت چې نو هغې کولو، نو دغې ډلې دوی ته وې مه کوئ تاسو نو هغه دغه بت پرستي کوئ، دا قصې د دې نه قلار شي. کله چې نه قلارېدلو نو وی دوی د الله پاک نه دعا وغوښتله یا الله مونږ د دې بن اسرائیل نه چې نو هغه جدا کړي چې مونږ خالص ستا په دین باندې چلیږو، زمونږ چې نو هغه نور مقصد دی. اوس دوی کله دعا وکړله نو وایي چې نو هغه مشرق جانب طرف ته ورا السین، سین ویلی کېږي چې نو هغه چین ته، نو وایي ورا السین او دا چې نو هغه طرف نه په مشرق جانب کې واقع شوی دی. نو د دغې نه د 1.5 کال مسافت سره چې نو الله بوتلل. تفسیر چې نو هغه خازن کې خو سره دام لیکلی دی چې الله رب العزت دوی ته یو سرنګ یو لار چې نو هغه برابر کړله. 1.5 کال سفر چې نو هغه دوی په حق باندې وکړلو، مشرق بعید چې نو هغې ته لاړلو او په هغه ځای کې خپل عبادت خپل طور طریقه د حضرت موسی علیه السلام په دین باندې چلیدل. دوی چې نو هغه دغه دعا وکړه. نو ځکه الله وایي امة یهدون بالحق، دوی کې یوه ډله ده چې هغه خلکو د نو هغه حق طرف ته لاره ښیي، دوی په هغه حق باندې چې نو هغه پاتې شولو. بیا په حضور علیه السلام څنګه ایمان راوړو؟ نو وایي حضور علیه السلام په واقع معراج کې کله چې د الله پیغمبر الله رب العزت معراج ته وغوښتو، بره اسمانونو ته یې وغوښتلو، نو جبریل علیه السلام د حضور علیه السلام ګزران په دغه قوم وکړلو. بن اسرائیل په دغه ډلې باندې حضور علیه السلام د هغوی سره مخاطب شلو، د هغوی سره خبرې وکړلې. بیا د هغو په جبریل امین ورته ووایي تاسو ته پته شته تاسو د چا سره مخاطب یې؟ د هغوی وی نه، وی دا د الله پیغمبر محمد علیه السلام اخرنی پیغمبر دی. د هغوی د الله رسول موږ په تاسو ایمان دی، زموږ په کتاب تورات کې چې نو الله رب العزت چې نو هغه ستاسو تعریف ذکر کړی، موږ په تاسو باندې ایمان راوړو. بیا چې نو هغه مزید لیکلی دی، وایي چې حضور علیه السلام چې نو هغه تپوس وکړو چې تاسو څنګه چې نو هغه په ناب تول چې نو هغه تاسو کوئ، اخیستل خرڅول ناب تول کوئ؟ وی نه، ستاسو د غلې چې نو هغه څه ګزران وي څنګه ترتیب وي؟ نو هغوی ورته مونږ کر وکړو. بیا د کر نه وروسته چې نو هغه فصل راورسي هغه سنبال کو، په دغه میدان کې د هغې نه یو لوی ډیرې چې نو هغه جوړ کو، هر سړی راځي او د خپل ضرورت په قدر باندې د هغې نه وړي. مونږ اخیستل خرڅول ناب تول دا چې نو هغه نه کوو. تاسو کې چې څوک دروغ وایي؟ وی نه، مونږ کې څوک دروغ نه وایي. څنګه ولی؟ نو مونږ کې چې څوک دروغ ووایي نو هغه سړی باندې چې نو هغه ډایرکټ عذاب راځي، پکړ هغه اور پسې اسمان نه راشي، هغه سوځلی کېږي. مونږ خلکو کې چې نو هغه څوک دروغجن هم نشته، دروغ چې نو هغه مونږ نه وایو. دې سره د الله پیغمبر چې نو هغه څو خبرې نور چې نو هغه هم وکړلې. نو بارن نو دغه قوم دې چې نو هغه د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړو، نو ځکه الله وایي ومن قوم موسی امة یهدون بالحق،
علامہ ابن کثیر رحمه الله نو هغه فرمای مخکې مونږ هم ویلولو موضوعي روایت وغیرہ کې د ډیر سخت د تفسیر ابن کثیر والا حافظ اماد الدین رحمه الله نو هغه وی دا واقع چې نو هغه هذه الواقعه عجیبه دا ډیر عجیبه چې نو هغه ناشنا واقع ده خو رد نه دی کړی دی واقع رد نه نو هغه نه دی کړی بلکې هغه چې دا واقع چې نو هغه عجیبه ده رد چې نو هغه نه دی کړی نو دغه کې هغه ذکر کړی یو قول چې نو هغه نو مراد د خلق دي او من قوم موسی نو بیا چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام د معراج نو واپس رالو نو دا یو آیات چې نو هغه نازل شولو ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون الله رب العزت دې موږ ته د حق چې نو هغه هدایت وکړي قول اوایت پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انی بیشک ازو رسول الله د الله پیغمبر یم الیکم تاسو طرف ته جميعا ټول ده الذي د اغه الله له ملک السماوات والارض چا د پاره چې بادشاہي د اسمانونو او د زمکې ده لا اله نشته څوک معبود الا هو مگر اغه دی یحیی اغه ژوند کول کوي و یمیت او اغه مړ کول کوي فآمنوا پس ایمان اورې بالله په الله باندې ورسوله او داغه پر رسول النبی الامی چې پیغمبر امی دی الذي اغا یؤمن چې ایمان اورې بالله په الله باندې وکلماته او داغه په کلام وتبعوه تاسو تابعداري وکړئ داغه لعلکم تهتدون تبارد دې چې تاسو په سملار شئ ومن قوم موسی او د موسی علیه السلام د قومنا امه یوډل ده يهدون چاغ لار خي بالحق د حق طرف ته وبه او د دغه حق باندې یادلون دي انصاف کوي